نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عزتمند مسلمانانو، حضرت سعد رضی الله تعالی عنه یو صحابي تیر شوی عزتمندو. د هغه ډېره دردناکه واقعه ده، ډېره دردناکه، تاسو یې ډېره مزیداره ده. چې کله نبی پاک صلی الله علیه وسلم یو مجلس کې تشریف فرماو او دغه صحابي رالی سعد رضی الله تعالی عنه، نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ای رسول الله صلی الله علیه وسلم، زه چې کله ما ایمان نو راوړی نو ما نه به خلکو کرکه کوله. په کم جام چې ما اوبه وڅکلې په هغه جام به چا اوبه نه څکلې. په کم مجلس کې چې به زه ناست وم هغه مجلس ته به څوک نه راتله. او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، کله چې ما ایمان راوړو، کله چې ستا د دین بلبل شوم، کله چې ستا د دین باغچه شوم، یا رسول الله اوس هم رانه خلک کرکه کوي. سعد رضی الله عنه یو صحابي و، مسلمان شوی نوی په مخ باندې دانې وې او غټې غټې شونډې وې، تک تور و حبشي و. نبي پاک صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل ای سعده، ولې واده دې په زړه راورېدلی دی؟ ډېره ښکلې واقعه ده، غونډه واورئ. یا سعده، واده دې په زړه راورېدلی دی؟ سعد رضی الله عنه خاموشه شو. نبي پاک صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل ای سعده، ورشه لاړ شه، لانکي دروازه وټکوه او ته ووایه زه نبي پاک صلی الله علیه وسلم را لېږلی یم. سعد رضی الله تعالی چې کله لاړې، دروازه یې وټکوله، یو صحابي راووتو، ښکته پورته ورته ګوري، حضرت تاسو څوک؟ او ته زه نبي پاک صلی الله علیه وسلم را لېږلی یم او د رښتې دپاره را لېږلی یم. هغه صحابي ورته فرمایي چې ته نبي پاک صلی الله علیه وسلم را لېږلی او ته یا زه نبي پاک صلی الله علیه وسلم را لېږلی یم. په زړه کې وایي چې څونه تک تور، څونه غټې غټې شونډې، په مخ باندې دانې، دې څه به زما لور څنګه ژوند کوي؟ داسې نه خیمه شته، نه یې کوټه شته، نه یې کټ شته، نه ځمکه او جایداد شته، او نه خیمه شته چې زما لور به دې سره ژوند تېروي. مور پلار یې لاړی کور ته، ښځې ته یې وي چې یا ښځې راشه وینه. دغه شان یو صحابي راغلی، غټې غټې شونډې دي او غټې غټې دانې دي پې، تک تور دی، ستا د لور رښتې دپاره راغلی. هغه زنانه هم راووته، داسې به زما لور څنګه ژوند تېروي؟ د دغه کور هم نشته، د دغه هغه خیمه هم نشته چې زما لورو سره د ژوند هغه ورځې تېرېږي. نو عزتمندو مسلمانانو، لورې دې وخت کې خبرې واورېدې، بیا مورې بیا مې د پلار سره په څه ورانه شوې، په څه سره ګرمه شوې. مور ته یا لورې ته راشه که نه وینه. یو صحابي نبي پاک صلی الله علیه وسلم را لېږلی دی، غټې غټې شونډې دي، تک تور دی، نه کوټه لري، نه خیمه لري، نه پیسې لري، نه پټۍ لري، ته به د سره څنګه ژوند تېری؟ دا خو نشي کېدی. لور ته څه وایي؟ یا مورې ده ته مه ګوره چې دا تور دی، غټې غټې شونډې دي، په مخې دانې دي، نه پټۍ شته نه خیمه شته. مورې دې ته وګوره دا چا را لېږلی؟ دا زما محبوب حضرت محمد صلی الله علیه وسلم را لېږلی دی، دا ما ته قبول دی مورې. سعد رضی الله عنه راواپس شو، نبي پاک صلی الله علیه وسلم خواله رالی. نبي پاک صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ای سعده، د واده دپاره څه شته؟ څه پیسې د سره شته؟ کنه چې کم هغه د واده سامان دی، ضرورت دی چې هغه ځان له پوره کړي. سعد رضی الله عنه پیسې نه وي. نبي پاک صلی الله علیه وسلم ته لږې پیسې ورکړې، لاړ شه بازار ته لاړ شه، ځان دپاره د واده سامان واله او راشه چې واده درته وکړم، نکاح درته وکړم. سعد رضی الله عنه چې کله بازار ته لاړې، چې کله بازار ته عزتمندو ډېر افسوس، چې کله بازار ته لاړې ځان له سامان اغوستو، دې وخت کې یو اعلان ولګېدو، ای خلکه تاسو په خپلو مصروفیاتو کې لګیا یې. نبي پاک صلی الله علیه وسلم لاړی جهاد ته. سعد رضی الله تعالی چې کله دا خبره واورېده، هغه پیسو باندې یو توره واغسته، یو یې ډال واغستو، یو یې اس واغستو، یو یې ځانه تور نقاب واغستو، ای د مخ نه تاو کو، تشې سترګې مبارکې ښکارېدې او پس باندې سور شو. جهاد میدان ته ورغلی، په جوش باندې په کافرانو کې داسې لارې ویستې، کله داسې ځي او کله داسې، کافران یې تس نس کړه. یو صحابي نبي پاک صلی الله علیه وسلم ته فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا کس څوک دی؟ دا خو ډېر بهادر دی، دغه کافرانو کې داسې لارې ویستې، کافران یې غونډ تس نس کړه. نبي پاک صلی الله علیه وسلم ورته کاته،
او چې کله سعد رضی الله تعالی عنہ توره داسې چلوله دا لاس یې ښکاره شو لاس یې تورو لاس یې تور نبي پاک صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې زما صحابه دا خو سعد دی دی خو ما د واده دپاره لیږلی و ته چا وی چې ته راشه چې د څنګه توره چلوله هغې مخې کې د کافرانو واره شو او زخمی حالات کې د اس نه راپرېوت نبي پاک صلی الله علیه وسلم د خوا راورغی په غېږ مبارک یې سر پروت و یا رسول الله جنت په ما ځان ته پرېږدي الله به ما ځان ته پرېږدي د جنت حورې به ما ځان ته پرېږدي زه خو تک تور یم نبي پاک صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ای سعده ولې به تا نه پرېږدي جنت به دې هم ځان ته پرېږدي د جنت حورې به دې هم پرېږدي او الله به دې هم پرېږدي دغه وخت کې نبي پاک صلی الله علیه وسلم مسکی شو او سعد رضی الله تعالی عنہ وفات شو نبي پاک صلی الله علیه وسلم نبی صحابو ته پوښتنه وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو دغه ټیم کې سعد چې څه خبرې کولې تاسو مسکی شوئ او اخوا مخکې دا څه معامله وه یا رسول الله نبي پاک صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ای زما صحابو سعد رضی الله عنه چې کله ګیله کوله چې یا الله ما ځان ته پرېږدي د الله په رښتیا ما ځان ته پرېږدي او خورې ما ځان ته پرېږدي الله جل شانه غیرتي ذات خورو ته وي ورشه سعد لوبه یوسه کله چې خوره را روانه شوه جام یې راغستی دی سعد رضی الله تعالی عنه خواله راځي نو نبي پاک صلی الله علیه وسلم سعد رضی الله په غېږ کې پروت و که نه نو نبي پاک صلی الله علیه وسلم چې دی هغه خوره شرمېده حیا ورته ورتله نبي پاک صلی الله علیه وسلم مسکی شو مخې داسې واړو خو نبي پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هوره را روانه وه خو چې ما څنګه مخ واړو هوره هم راونه رسېده او سعد رضی الله تعالی تږې د دنیا نه لاړې دا زموږ صحابه وو څونه محبت د الله د محبوب صلی الله علیه وسلم سره څونه مینه نن موږ او تاسو څونه محبت کوو د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره د الله د احکاماتو سره څونه محبت کوو عزتمندو صحابه زموږ دپاره معیار دی نبي پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي زما صحابه مثال په شان د ستورو دی چا چې د کوم اتباع وکړه د کامیابي به یې مونږ ته عزتمندو رضی الله عنهم ورضوا عنه الله وزره دوی نه راضي دوی د زما نه راضي شي دوی زما نه راضي دي الله په دنیا کې جنت زیر را لېږل څه وجه وه د الله په احکاماتو لبیک رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو لبیک ایمان یې مضبوط شو چې موږ هم خپل ایمانونه مضبوط کړو او د الله تعالی په احکاماتو او د نبي پاک صلی الله علیه وسلم په مبارکو طریقو خپله زندګي تېره کړو عزتمندو الله تعالی دې موږ تاسو ته په دې لږو خبرو باندې د عمل کولو توفیق رانصیب کړي او موږ یې دغه شان جذبه ایمان قوت الله تعالی پیدا کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین